د بونیر د ګیټوی امبیلې بازار هوټل اسوسییشن او بازار تاجرانو یوه همه غونډه په امبیله کې وشوه. په غونډه کې د هوټل اسوسییشن امبیلې صدر اشتر خان، د بازار چیرمین عبدالغفور صدر بارمسید جیس محسن خان او ناظم مندن نصیب خان نه علاوه د بازار تاجرانو ګډون کړی و. میډیا سره د خبرو په وخت اشتر خان، عبدالغفور بارمسید او نثار سبزي فروش وی چې موږ د مختلفو محکمو د روزانه پرچو تنګ راغلی یو. هغوی وی چې 13 ورځ د محکمې فوډ انسپکټر د اشتر خان په هوټل بلا وجه 10,000 جرمانه لګولې او د هوټل منیجر یې هم جیل ته لیږلې. هغوی الزام لګولې چې د فوډ انسپکټر بغیر د چیکینګ نه په هوټل پرچه کړې چې جایز نه ده. مقررین وی چې تحصیل مندن پسمانده علاقه ده، دلته د خلکو واړه کاروبارونه دي او مختلفې محکمې راځي او پرچې کوي چې زموږ ورته سمې نشته. په دې موقع ناظم مندن نصیب خان وی چې ډي سي بونیر او د صوبې اعلی حکام دې په دې خبره اکشن واخلي. هغوی زیاته کړه چې د نن نه پس کومه محکمه د بازارونو چیکینګ لرازي ځان سره به د متعلقه تانونه پولیس راولي، ګنې موږ به یې بیا چیکینګ ته نه پرېږدو. ناظم مندن وی چې موږ د غلط کار مرګتیا نه کوو چې د کوم هوټل یا دکاندار کار ټیک نه وي د هغوی خلاف ته باقاعده کاروایي وکړي شي، خو بلا وجه د کاروباریانو نه پیسې اخیستل، جرمانې لګول او جیل ته لیږل موږ ته منظور نه دي او که محکمو دا روش بدل نه کو نو موږ به هم بیا خپل کار کوو. بل اړخته د محکمې فوډ انسپکټر زکین خان وایي چې موږ د هوټل خلاف په عوامي شکایاتو اکشن اغستې 10,000 جرمانه لګولې او منیجر مو جیل ته لیږلې، باقي د دې په الزاماتو کې څه حقیقت نشته. زمونږ چې دا مطالبات دي که نه چې دلته کې فوډ والا نور هم ډېر دي، په ضلع کې هم دي، هلال فوډ والا دي، دلته کې راځي زمونږ چیکینګونه کوي، که په موږ کې غلطۍ بالکل موږ له جرمانه راکوي، مناسب موږ جرمانه کوي، زمونږ د غریبۍ مناسب هغوی چې کوم دغه هغه زمونږ سره کوي چې کومه غلطي موږ ته خپله غلطي ښیي. واخد دلته کې زمونږ په دې کنکوی چوک کې غنمو ګودامونو کې فوډ والا دي او فوډ والا په دې کې به هم نور ډېر زیات دي، خو دې کې 2 کسان دي. د یو نوم سبزلي نوم دی، داسې غټ بریتې دي، موچر دی. د یو نوم زکین نوم دی، داسې لږه ګیری دی او تک سور دی. هغه چې زموږ نه داسې پیسې غواړي چې ته ماله 2,000 راکړه، 15,000 راکړه، زما نه په خپله که زه تا ته ووایم زما نه یې مخکې د 20,000 روپو مطالبه وکړه چې ته ماله 20,000 روپۍ راکړه، نو ما دا 20,000 روپۍ زه تاله څه له درکړمه؟ وایي دا ته ماله راکړه، زموږ څه د واده پروګرام دی زه هغې کې لګوم او خو ګورې بیا به یې غواړې نه، ما یې 2,000 15,000 شپږ روپۍ به درله داسې درکړمه چې لکه بیا یې زه ستا نه نه غواړم. خو زه چې ما داسې زه هوټل والا یم، زما سره 20,000 روپۍ نشته چې زه تاله داسې درکړمه. نو د هغې نه یوه هفته پس راللو او ډاري کې زما کس باندې یوه میاشت جیل او 20,000 روپۍ جرمانه دا ولګوله. بیا موږ ورته سوال منت وکړو، نو هغه کې دې ختم کو میاشو او 20,000 روپۍ جرمانې رسید یې راله راکړو او 20,000 روپۍ زه جرمانه کړم. خو د دې په بدلې کې دی راځي دا کسان دي ځان سره لوکل د دې ځای نه 10 کسه 12 کسه 14 کسان راولي او زموږ په هوټل کې روټۍ خوري، پیسې موږ له نه راکوي. نو د دې ما د خپل منیجر ته دا خبر وکړه چې زموږ سره دی دومره تعاون نه کوي چې راځي موږ مثال په طور دی 20,000 جرمانه کړي، نو دی سره دا اختیار شه دی موږ 2,000 15,000 هم جرمانه کولی شي، چې دا 20,000 موږ دی جرمانه کړي نو برای مهرباني ته د دې نه بیا ډوډۍ پیسې اخله. خیر دی که ته ورته یو 200 1500 یا 300 پرېږدې، که 4,000 یو 3,000 ترېنه واخله، که 200 وخوري 800 ترېنه واخله. بیا هم د هغې نه وروسته موږ ورسره دا کار کړی. د شپې راته ټلیفون کړی چې 15 پراټې په کار دي، ما وله 10 لیږلي، خو د یو عزت په طریقه باندې زه خپل کار ښه ټیک ټاک ساتم، هر سړی چې کولی م شي او که زما په شي کې څه غلطي نو باقاعده یو سړی دی نن سبا موبایل دور دی دا د هغه په هغه شي کې ریکارډ کوي او ما د جرمانه کوي، ما زه چې جیل قابل ما به جیل ته هم لیږي، دا زما کاروبار دی، زه چې دې ته تن نشم نیولی، دا کار به بیا ختم کړمه. جیل ته به هم په دې کې زه زما هوټل به سیل کېږي، دا هر یو کار دی، دا د دې لپاره ادارې دي، خو یو اداره به داسې نه کوي یا یو کس دوه به داسې نه کوي چې ټولې ادارې یا هغه خپله محکمه به بدنامي او بېعزته کوي به. نو د دغې نه مخکې چې راغله او په د شپې راغله په هوټل کې روټۍ وخوړه، 1450 روپۍ بل ورته کېده، زما د منیجر ترې نه 1200 روپۍ واخیستلې، چې 1200 روپۍ ترې واخیستلې، د شپې ټلیفون وکړو، زما سره دا هلک دی، زما زوم هم دی، دا د شاته دا دی ولاړ دی، را مخې ته شه. د ده نه ده ته یې ټلیفون وکړو، وایي چېرې د دې هوټل د دې منیجر نوم څه دی او د ده پلار نوم څه دی؟ نو دله خو یې نوم ورځي خو د پلار نوم خو دله نه ورځي. نو ده ورته وایي چېرې پلار نوم یې راله نه راځي. نو ده ما ته ووایي، نو ما ورته ټلیفون وکړه، ما ورته وایم ورورې څه مسله ده؟
نو ماته ډېر په غلط انداز باندې وی دا مسله دی تر د منیجر نه تاسو وکړه نو زه لړم چې منیجر نه مې تاسو وکړ 1450 کې دی 1200 مې ته اغستې دي نو ما خان بیا مې ورته ټلیفون وکړم لکه دا پیسې دل اوس دروړم او کسارې دل دروړم وی دا پته به تاسو سار لګي نو خو د سوال په طریقه مې وته وی خو زما غ سوال هغه نه مانو چې سار شو جی په ډایرک 10 ورځې جیل او 1000 روپۍ جرمانه نو ما ورته سوال وکړ چې زما را سوال بومانه زما په دا کار خرابېږي تر د 10 ورځو جرمانه په ما باندې ولګوه دم دله در کوم خو دا سړی راله جیل ته مه لیږه بس ما سره خبرې نه کولې بیا مې ناظم صاحب ته ټلیفون وکړ ما ناظم صاحب سره خبرې وکړه د سره په ټلیفون باندې خبرې ونه کړلې وی دا زما افسر نه دی نو ټیک ته ستا افسر نه دی خو زمونږ مشر دی موږ به خپل مشر ته خامخا فریاد کوو لړ رانه 4 ورځې 5 ورځې رانه موبایل بند کړی و دفتر ته نه راته زه به تلم او راتلم زما بل کار نو صرف په دې پسې ګرځېدم چې زه دا سړی د جیل نه راوباسم که جرمانه په ما باندې 1 لک لګي زه ورکوم که 100,000 لګي زه ورکوم خو چې زما سړی د جیل نه راوځي نو زما سړی 5 ورځې په جیل کې تېرې کړلې بیا هم لړم هغه جرمانه مې ورته ډکه کړله رسید را سره شته دی رای کراله بیا لړم هغه بیا را سره څه چلو کو چې کله مې جرمانه ورکړه په هغې کې دومره فرق پرېښودو چې زه جیل ته لړم زما سړی د جیل نه بهر راووتو او بیا پسې کس راغی جیل ته دوباره بیا وردننه که هغه شپې پې تېره کړه په سهار پسې بیا لړم بیا به کله هغه ځای ته او کله به دې ځای ته هغه کار مې پې ټیک کو نه د هغې نه بعد ما خپل سړی جیل نه مې راوستو راومې ښه دلته کې دی اوس زه نور څه نه وامه خو صرف دا 2 کسان دي یو سبزدي یو زکینو دی مکمل زیاتی کی زمونږ په دې بازار کې که سبزو واله دي که کباب واله دي که پکوړو واله دي که چولو گاډو واله دي که تر چمیارانو پورې چې دي نه لري ماپ کړي خو غریب خلک ته یو سړی داسې نشي ویلی ما ته وی نو چې مونږ ډېر زیات تنګ کړي یو ډېر زیاتې تنګ کړي یو لکه مونږ دا حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ دا فریاد دی واوري او زمونږ د هوټل ته ډېرې محکمې او ډېر خلک راځي زمونږ نه تر اوسه پورې چا یوه پیاله چای نه رسکلې که مونږ ووایو چې یاره خیر دی مونږ هغه خپل سود مینه کوو چې یاره مه راکوئ چې دا 50 روپۍ یا ډوډۍ وخوري مونږ وایو نه یا که 200 ورته کېږي مونږ ورته یاره موږ دا 50 روپۍ به درنه کمې والو نو هغې چې مونږ له هغه 200 په ځای 250 راکړي او بیا ولګي زمونږ د وړو هم 50 روپۍ ورکړي ادارې ډېرې دي لکه پولیس شته دی وابډا شته دی نور خلک شته دی په مونږ باندې هېچا دومره څه ظلم او څه زیاتې زمونږ نه چا چای وڅښله نه زمونږ نه چا ډوډۍ وخوړله هسې لکه خوري راځي په دې هوټل کې او په جواب کې راته څه وي که ته چېرې زمونږ نه پیسې نه دي مونږ به ستا هوټل ته بیا نه راځو نصیب خان خپل ناظم مندن ته په خیرالي وایو شکریه ادا کوو چې د دې قوم دړې راغسته دی او دلته ولاړلې عمران بھائی خبره خو تاسو د دکاندارانو د هوټل د مالکانو واورېده په دې څیز باندې خو موږ ته انتهایي افسوس دی دُک دی موږ الحمدلله د پاکستان اوسېدونکي یو د پاکستان سره مینه لرو هېڅ قانون په خپل لاس کې نالو د قانون مطابق موږ ټولو خبرو ته تیار یو موږ بالکل د پورټ انسپکټر ته که چېرې د قانون مطابق راځي موږ ورته داد ورکوو که دی راشي دلته اسپیر څیزونه یي دلته ناقصه څیزونه یي او په هغې باندې پارچې ورکوي موږ یې ملګري یو خو لہذا که داسې بدماشي څوک کوي چې هغه د خلکو نه د 100,000 او د 10,000 او د مطالبې کوي د بتې په طور سره او د هغې په ضد کې داسې کوي نو موږ انتهایي په دې باندې خفه یو په دې باندې د دوک اظهار کوو او د ډي سي صاحب او د پونیر د ټولې انتظامیې ته درخواست کوو تاسو خو د بدلۍ خبره وکړه دی خو که بل ځای ته لړ شي هلته به هم د پاکستان عوامي موږ د ده متعلق بالکل دا پرزور مطالبه کوو چې دی د دې څیز اخل نه دی دی د مکمل معطل شي ځکه که دی بل ځای ته لړ شي دا به د دې د باقاعده انکوایري وشي د ده سره د احتساب وشي نو زما خو دا پرزور مطالبه ده چې یو سړی د بازار ته راځي د بازار د کمیټې سره به رابطه کوي د بازار د صدر او د سیکرټري سره به رابطه کوي د پولیس سره به رابطه کوي د ایس او سره به رابطه کوي بیا به الګ به بازار کې انسپیکشن کوي د دې نه مخکې د هلال فوډ والا سره زما شر راغلی د کنزیومر کورټ والا سره زما شر راغلی په دې خبره مې سره راغلی چې تاسو دلته کې راځئ په بازار کې ډاکه کوئ او ځئ مونږ خو کم از کم خبروای کنه چې تاسو راځئ په بازار کې ډاکې کوئ جیبونه ډکوئ سیده ځئ په مخه دا نظام خو مخکې دلته کې ډېر زیات و خلک براتو تیلې به ډکولي اوس چې کله مونږ په دې بازار کې کمیټي جوړه کړې ده او صدر په دې بازار کې جوړه شوی دی چیرمن جوړ شوی دی سیکرټري جوړ شوی دی په بازار کې کابینه جوړه شوې ده نو اوس خو موږ دې خبرو ته څوک نه پرېږدو په دې بازار کې خو د لا علمۍ په وجه باندې چې دا کارونه شوي دي که چېرې دا خبره په دې باندې موږ مخکې خبر وي دي به زموږ نه داسې کارونه چېرته نه وکړي او نه دې خبرو ته پرېږدم چې موږ ته دا پوډ والا دا بانه جوړه کړي تاسو نرخنامه نه اخلئ نرخنامه موږ له نه چا راوړله
نه تر اوسه پورې په دې کې چې کوم دی نرخنامې چا دغه کړلی کم دفتر ته ځو نرخنامه نشته دا نشته مونږ یو سړي نه واپس کړی چې چا راوړله چا راته چې کوم دی نو یو پریم ونه کېښرې بهي دا پکې چې کوم دی نو ستاسو لیسنس دی دا پکې سرې په هغې رانه پیسې وړلي د هغې نه پاسه چې کوم دی راشي یو له پیسې ورنه کړي بل ورپسې راولېږي په تا کمپلینټ دی هغه به چې کوم دی راشي په تا پرچه وکړي دا ټول غریبانان دکانداران دي او د افسوس خبره داره د افسوس خبره داره چې زمونږ دا تحصیلي مندڼ زمونږ د ضلع بنیر دا او بیا دا تحصیلي مند دا ډېر پاسپنده دی زه اریان په دې ما چې عجیبه حکومت دی او عجیبه قانون دی او عجیبه احتساب دی او عجیبه موږ په دې پوه نه شو ځکه چې یو ورځ به راشي پوټ به راشي بل ورځ به ایس صاحب راشي بل ورځ به هغه حلال وته کوڅو هغه به راشي دا خو 300 محکمې دي دلته یو چولو والا چې دغه غریب په کور کې هېڅوک نشته دغه د خپل کور هغه کفالت کوي چې دغه نه 3000 روپۍ والي دا 3000 روپۍ خو ماته نه ښکاري چې هغه په میاشت کې نه چې په کال کې هم نشي ګټلی نه خدای خبر چې دا وړوکي به دی به دې ته مجبوري کوي دی به اجرت کوي دی به شوکه کوي دی به هر څه کوي دی به غلا کوي نو خو دې دا خلک دا محکمې دې ته مجبوري که نه دا غریبانان چې دې ته لاس واچوي دی به هم په دغې خوشحالئ یوه خبره کوم ستا د شیشې په وساست ډي صاحب ته وایم ټولې صوبې ته وایم چې دا محکمې دې سمې کړي خو چېرې نه سموي زه د دې خلکو نماینده یم د تحصیل مال بیا چل راځي قسم په ذات ته خدای چې هغه ناروا به ورسره کوم چې چا به کړی دي دویمه زما ډي صاحب ته دا ما هغه ورځ ویلي هم دي چې کومه محکمه راځي خو هغه امبېلې ته راځي چې هغه د امبېلې چوکۍ سره رابطه کړي چې زه دلته رالم زه دلته چکین کوم خو هغه ناوګۍ ته راځي چې ناوګۍ پولیس ورسره وي خو هغه هره محکمه وي خو کومه محکمه بغیر د پولیسو نه نن وروستو راله نن هغې ذمواري به په خپل سر وي دې ته موږ بالکل نه تیار دا غریب خلک دی مسلمان دې پوه دی ډېر اوس کو د کنکوی چوک ته ځي هغه جاړي کو دلته راځي غریبانان جاړي کو نګری د خانو ډېری بازار ته ځي هغه جاړي کو ناوګۍ ته ځي جاړي دا دې کومه نخره جوړه کړې موږ دا وایو موږ په دې ملک پاتې کېږو موږ قانون منو موږ هر څه منو را دي شي په صحیح طریقه دا کومه خبره ده ما پرې روټۍ ونه خوروله ته په ما د 100 روپو پرچه کې د 100 روپۍ زه کوم ځای نه پیدا کوم د خدای ظالمه تنخواه اخلي ټي ډي رشته او تاله خدای پاک دور اختیار درکړي چې ته جیل ته سړی لېږې نه په ډوډۍ باندې تلېږي ظالمه ته لږ سوچ وکړه دا غریب خلک دی بالکل راشه هوټل چک کا دکان چک کا کو پکې سپیر سیزان موږ به ستا مرسته کوو کو هوټل د ګندۍ خوراک یې صحیح نه وي موږ به تا سره ولاړ یو ګپ وکړه خو دا زما ډور ټوک دا خبرې اوږدېږي د نن نه وروستو خو بغیر د پولیس نه کومه محکمه راله نه دا ذمواري په هغه محکمه باندې پولیس په ورسره چې پولیس ورسره هغه په دې رواج په رسم په څښا په ګندا په دې باندې پوهېږي زما بیا ډي صاحب ته دا پر زور مطالبه ده چې د نن نه وروستو کومه محکمه راځي چې ته په کېړه چې هغه مخکې د ایس سره د ایس صاحب سره میلاویږي ایس صاحب ورسره پولیس کوي هغه پولیس ته ورسره ګرځي بالکل موږ قانون منو موږ هر څه منو موږ پرې ملک پاتې کېږو خو دې ته نه وي چې دا غریبانه دا وګوره د ډوډۍ درک ته چا نشته د ډوډۍ درک ته چا نشته د ډوډۍ درک ته چا نشته بالکل بله د نخنامې خبره ده چې په هفته کې دې له نوې نخنامه راوړي چې کوم یو سره نخنامه نه وي د هغې موږ هم خلاف یو کوم یو خوراک خراب وي د هغې موږ هم خلاف یو خو دا دې چې کومه ناروا راغستې ده د فوډ والا دا کنکوی کې چې کوم پاتې کېږي هغه سبزلي دی هغه زکین دی منګه ورته وایي چې سم شی سم دا غریب خلک دی دا نور مه تنګوئ په دې غاړه یې لګولی دی خو چېرې نه سمېږی نو زه د دې خلکو نماینده یم زه درنه بیا تپوس کوم زه به نه تپوس کوم ډېره مهرباني دغه ته ووایه تاسو په امبېله کې بله ورځ ته پرچه کړې ده او هغه کسانو نن ستاسو خلاف په امبېله بازار کې هغې وي چې یاره دوی موږ سره زیاتي کړي پرچې راباندې کړي او ناجایزه مطالبات رانه کړي تاسو په دې حواله څه موقف لرئ بسم الله الرحمن الرحیم عمران صاحب ستاسو د راتلو ډېره مننه مهرباني عمران صاحب زمونږ خو ډیوټي دا دی چې موږ ته شکایت راځي دفتر کې زمونږ کمپلینټس سیلز دي او په نفرنامو باندې زمونږ چې کوم دی نو نمبر دي په دې باندې عوام چې کوم دی موږ ته شکایت کوي په دې هوټل باندې دا کوم چې په دې امبېله کې دی په دې باندې شکایت راغلی موږ ته چې دا چونکې ځان سره نفرنامې نه ساتي او د ده د غوښې یو پلیټ چې کوم دی په 500 روپۍ دی نو زه چې بیا لاړم ما هلته انسپکشن وکړو نو د دوی چې ما کله پرایس ما چک کو پرایس لیست ما د دوی چک کو جی نو پرایس لیست هم ورسره نو او غوښه د دوی نو هغې نه پس چې خواته چوکۍ د کومه جینوزال ته رالم ما په هغې باندې
پراپر چې کوم قانوني کاروایی د ما په دې باندې پرچه وکړه بیا زمونږ صاحب چې کوم دی نو دا کسان چونکې مخکې مې یو پیره دغه شوي وارننګ شوي دوی د سرکاري نښنامې نه ساتي بار بار په دې باندې عوامي شکایت راځي نو موږ په دې باندې قانوني چې کوم دی خپل چې زموږ څونه کار موږ پې هغه کړی دی باقي سرجي د دوی چې کوم دی د دې الزاماتو چې کومه خبره ده نو الزامات خو زموږ داسې ډیوټي د پبلک ډیلینګ دی چې په دې باندې خو موږ باندې به خلک خامخا څه نه څه بلیک میلینګ زموږ سره کوي که نه جي نو نور چې دا نو جرمانه شوی نو په کار دا یو هفته مخکې راغلی وی د پریس کانفرنس کړی وی د ډي سي چېرته درخواست ورکړی وی نو دا چې کوم دی جي قانون نه مني او موږ ته د هاي اپس نه چې کوم زموږ سیکرټري صاحب دی او ډایرکټر صاحب دی زموږ ډسټرکټ فوډ کنټرولر صاحب دی سټریکټ چې کوم دی دا آرډرز دي چې څوک سرکاري نښنامه نه فالو کوي او دا کوم ریټونه چې کوم شوي دي او دا نه فالو کوي چا څه نښنامه نه زیاتې کوي نو د هغې خلاف چې کوم دی سخت نه سخت چې کوم دی د قانون خلاف چې کوم دی قانون مطابق موږ د هغې اکشن واخلو د هغې خلاف چې کوم دی موږ کاروایي وکړو